کیدای شي داسې خلک وي چې هغوی دا نه برداشت کوله چېرې دغه کم سیک دی دیاله نو دا په کم ریټ باندې څیزونه خرڅوي او زمونږ ګاهک یې خراب کړی دی کیدای شي د دې وجې هم چا ایستی د ګیس بل د بجلی بل دغه په ټایم باندې کورونو ته ځي په 22 او 27 باندې بل راځي نو زه هم دا تروړې به هم په دقه طریقه او په دقه ترتیب باندې هر یو کور ته حواله کولې نو نن به غریبانان په قطارونو کې نه ودرېدې په دې روژې مبارکه میاشت کې اوړه بل چاته میلاویږي او حق اوړو باندې به روژه ماتې هم کوي حق اوړو باندې به پېشمنۍ هم کوي او د ورځې به ذکر کوي چې سبحان الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر یو ورور په واټساپ باندې وایس میسیج وکړو وایي نوید بی چې کوم سرکاري اوړه راځي په شناختي کارډ چې ورکوي نو په دې باندې یوه ویډیو وکړه ویډیو څنګه ملګرو هغه وویله چې داسې شناختي کارډونه دي چې په هغې باندې مخکې نه اوړه ایستلی شوي دي چې زمونږ دغه غریبانان په قطار کې ولاړ وي کله د هغه نمبر راشي شناختي کارډ ورکړي نو هغه ته وایي چې یاره یا خو نشته ستا په دې کارډ راغلی نه دي یا ستا په دې کارډ باندې ویستلی شوي دي دا اوړه چا ویوړل چې د هغه په کارډ باندې ویستلی شوي دي یا اکثر داسې وي که نه چې کوم ځای ته تاسو ورځئ نو تاسو کارډ ګوري ویره ستا په کارډ باندې نشته دی نو چې 115 ځایونو ته ورشي او ته مایوسه شي چېرې زما په کارډ باندې خو نشته دی نو هغه بیا بل ځای ته نه ورځي نو هغه وړه د هغه په ځای باندې چېرته یو بل چاته میلاو شوي د روژې په دې مبارکه میاشت کې د دې روژې مبارکه میاشت کې هغه وړه بل چاته میلاو شوي چې د هغه حق هم نه وي داسې خلک هم پکې شته که نه تاسو به کتلي چې په یو کور کې هغوی ته 20 او 30 تروړې میلاو شوي داسې خلک هم شته چې هغه د بغیر شناختي کارډه دغه وړه وړي دي هغه په دې روژې مبارکه میاشت کې وایي زه مسلمان یم وایي دیال سنګ چا په خپل دکان کې ویشتو د سکھ برادرۍ یو ورور دیال سنګ څوک دی ملګرو د سکھ برادرۍ ورور دی سکھانو خپل منځ کې ورورولي سکھ برادرۍ او هغه به څه کول په دې رمضان المبارک میاشت کې به دا چې کوم د خوراک څیزونه دي د کور د روزمره استعمال څیزونه دي نو هغه به په کم نرخ باندې ورکول او دا یې ویله چې د روژې په دې مبارکه میاشت کې زه ګټه نه کوم په خپل سر باندې به څیزونه ورکوم یا به د هغې نه هم په کم ریټ باندې ورکوم په نیم نرخ باندې به ورکوم د روژې دا میاشت زما د دکان چې کومه خرچه ده هغه به زه د خپل جب نه ډکوم 11 میاشتې چې ما په دې دکان کې کومه منافع کړې ده نو د هغې منافع نه به څه پیسې زه د دې میاشتې د خرچې ته وباسم خو هغه چا په دکان کې ویشتو دښمني مشمني هم نشته ځکه د کور د خلکو انټرویانې راغلې چېرې زمونږ خو له چا سره څه پوله پټی نه دی شریک ولې چا ویشتو کیدای شي داسې خلک وي چې هغوی دا نه برداشت کوله چېرې دغه کم سیک دی دیاله نو دا په کم ریټ باندې څیزونه خرڅوي او زمونږ ګاهک یې خراب کړی دی کیدای شي د دې وجې هم چا ایستی دا نالیدلې خبره ده ښه نو په دې روژې مبارکه میاشت کې اوړه بل چاته میلاویږي او حق اوړو باندې به روژه ماتې هم کوي حق اوړو باندې به پېشمنۍ هم کوي او د ورځې به ذکر کوي چې سبحان الله سبحان الله الحمدلله الله اکبر او لاس به اوچت کړي چې یا ربه ما ته جنت نصیب کړي خیر ده که زه پردی حق واما هغه خورم هغې ته مې پرلت والی روټۍ مې په تلکارۍ کې ماته کړي هغه سرکاري وړو د بل چا حق وي ما راوړی کور ته هغه خیر دی خو روژه نیسم جي مسلمان یم او دا کلمه ویم چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه خلکو ته ویم چې کوم زیاتې کوي په دې روژې مبارکه میاشت کې نو زه ورته وایم چې ګورستانه الله جل شانه دغه کار نه اخلي ښه دا الله پاک د غیر دینو نه اخلي که ته وایې چې یاره بس په دې روژه کې به زه ظلم شروع کړم او یو څیز به په خپل ریټ نه او د هغې نه به په زیاته باندې خرڅوم نو زه درته وایم ګورې دا ستا کار نه دی ښه الله جل شانه د دې روژې مبارکې میاشت دغه برکات چې کوم دي دا د غیر دینو نه اخلي تاسو کتلی شئ په بهر ملکونو کې چې کوم غیر دینه ملکونه دي نو هغوی د دې رمضان دپاره د دې مبارکې میاشت دپاره خصوصي پیکیجونه لګولي دي هر څه به فری یا به داسې یو سیسټم وي چې مسلمانانو ته به پکې ډېره فایده وي لکه څنګه چې دا دیال سنګ د ده دکان واخلی که نه
د ده په خوا کې به د مسلمانانو دوکانونه وي. هغه مسلمانانو دوکانونه چې کوم دي نو په هغې کې به ریټونه داسې وي چې د اسمان سره به خبرې کوي. نو د هغه نه الله پاک نالي او د دیال سنګ د هغه نه الله پاک اخیستو دغه کار دا مونږ ته صرف ښیي چې دا دین چې کوم دی او دا ښه کار چې کوم دی دا ستاسو محتاج نه دی، تاسو د دې محتاج یې، تاسو به دا کار کوئ. دا نه چې هغه کار تاله راشي نو الله پاک مونږ ته ښیي، خو افسوس دا دی چې مونږ پرې نه پوهېږو. نو په دغه وړو باندې چې کوم سیسټم روان دی، بله اهم خبره دا د ملګرو چې دا په شناختي کارډ باندې تروړې دي، 3 تروړې دي غالبا، دا به هر شناختي کارډ والا ته میلاویږي. نن دغه رش وینئ، نن دغه غویمې وینئ، په دې روژې مبارکه میاشت کې جګړې او لانجې وګورئ. خو افسوس دا دی ملګرو بل چې کوم دی هر کور ته ځي، د هر چا کور ته په ټیم باندې بل ځي. نو په کار دا دی بیا چې دغه تروړې چې کوم وي نو څنګه چې د ګیس بل د بجلی بل دغه په ټیم باندې کورونو ته ځي، په 22 او په 23 باندې بل راځي، نو زه هم دا تروړې به هم په دقه طریقه او په دقه ترتیب باندې هر یو کور ته حواله کولې. نو نن به غریبانان په قطارونو کې نه ودرېدې. په دې روژې مبارکه میاشت کې به هغه د ګاونډ یو بل سره د خولې هغه خوند نه خرابولې، ځکه چې یو ځای کې کسان راغونډ شي خو د ګاونډ کسان وي، نو په زړه کې هغه بداوالی، هغه کینه او هغه بغض په دې روژې مبارکه میاشت کې راځي. دا څه دا د دې خلکو د لاسه مونږ ذلیله کوي. د دوی دا کوشش دی، د دوی دا میشن دی، څومره هم چې سیاستدان دي د دوی دا میشن دی چې دا مسلمانان دا پاکستانیان به ذلیله کوو او هغوی په خپل میشن کې ښه برابر روان دي. 3 تروړې دي او په هغه 3 تروړو باندې وګورئ زموږ زنانه څومره بېعزته شوي، زموږ نارینه د هغوی څه حالات دي او هغه حق هم وایي بل چاته میلاویږي. هر ورځ نوید به یې ویډیو پرې وکوئ مونږ وایي دا تروړې څه دومره خاص خبره نه ده، خو یو میسج به ورکړه. نو میسج به دله دقه در کومه چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ او حق خلکو ته زما دا پیغام ور ورسوئ کوم چې دقه پردی حق راوړي او په دې روژې مبارکه میاشت کې به ورته په ترکارۍ کې ماته کړي او پرلت به ورته ویلي او په پښمني کې به هم خواري کړي او روژې نیولو نیت چې کوم دی هغه به ویلی او په حق پردي حق چې کوم سرکاري وړه دي نو په هغې باندې به روژې نیولي پوه شوې او ماښام به هم په حق سرکاري وړو چې پردی حق یې راوړی دی نو په هغې باندې به ماته کړي. نو آیا دا روژه وشوه؟ روژه وشوه؟ ما ته په کمنټس کې وایي که روژې شوي خو ټیک ده، که روژې نه شوي نو د 3 تروړو دپاره د خپل رمضان مبارک لاړه د جهنم طرف ته بوتو. الله جل شانهو فرمایي که نه وایي د دوزخ نه پکې د نجات دعاګانې کوئ، جنت ته پکې د تلو دعاګانې کوئ، خو چې سرکاري پردی حق دې راوړی د وړو نو بیا دعا مه کوه، هغه دغه دعا نه قبلیږي. د ویډیو پیغام مخکې لازمي شیر کړئ. چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې آواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دې وي آباد دې وي زموږ وطن پاکستان دې او مسلمان دې وي. د لوی الله په امان.